زمارونو الله جل شانه دا دین انتهایی درجه آسان کړی دی خو ځینې خلک چې بیا متشددین د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا دین آسان دی خلکو ته بشارت ورکوي د اسانتیا طریقې ورته وښیوئ دین سختوئ مه چې د ځان نه دین سختوئ رخصتي یو عزیمتي په رخصت باندې الله جل شانه چې عمل پیو کې خوشحاليږي په عزیمت باندې خوشحاليږي اوس الله جل شانه مسافر ته د 4 رکعاتو فرض په ځای د 2 رکعاتو د مونږ اجازت ورکړي حکم ورته کړي بلکې امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې یو سړی مسافر دی او د 4 رکعاتو په ځای باندې 2 رکعاته مونږ وکړو دای د ثواب کارو که خو چې همدغه مسافر ځان نه متشدد جوړ کی دین کې ځان نه سختی کوي چې یاره نه زه بس 4 رکعاته کوم امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دا 4 رکعاته مونږ د دنه په سفر کې قبولم نشو دا په ګناهګار دی د ګناه کارو کو ولې د الله جل شانه د اسانتیا نه د فایده وانه غستله یلکه د الله حکم دی چې 4 رکعات دقل تبیر ته د الله حکم شو چې 2 کا نو خو تا خو د الله په حکم باندې عمل وکړو نو ثواب به دی ولي کمی زما په خبره پوهیږئ د الله حکم دی 4 کا د الله حکم شو 2 کا پس د الله حکم د غاړه کې د 2 کوه چې چا وایي 4 رکعاته وکړه دا ګناهګار دی دغه مونځ دی نه قبلېږي نو ګوره الله سانتي راوستې ده په ځانه سانتیا راوله رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو سفر باندې روان دی د یو صحابي چې دی را پریوته او خلکو پې دغه رنګې د خپلو څادرو سوری جوړ کړ رسول الله صلی دا د روجې میاشت وه نو دغه صحابي چې دی بېهوشه پریوته او څوک ورته اخته موږي او چا پې سوری کړی څوک پې اوبه ورچې رسول الله سلم تپوس وکړ چې دی مسلمان باندې څه چل شوی ولې تاسو ټول د ده نه راتاو شئ صحابه ورته وفرمایل د الله رسوله دا بېهوشه شو او روجه وه د روجې د وجې نه بېهوشه شو نو رسول الله سلم وفرمایل لیس من البر الصیام فی السفر په سفر کې روجه نیول دا د نیکۍ کار نه دی اوس به تاسو ووایئ چې یاره په سفر کې چا روجه ونیوله نو قبلیږي به ترې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مطلب مبارکه دغلته دا و چې الله جل شانه تا ته په سفر کې د روجې خوراک اجازت درکړی دی دا د الله جل شانه رخصت دی اسانتیا ده د مسلمانانو سره مینه ده چې سفر ستا د مشقت نه ډک وي او ته پکې دومره تږی کېږي چې خبره بېهوشۍ ته رسي دومره وږی کېږي چې خبره بېهوشۍ ته رسي سفر کې دومره ستړی کېږي چې خبره ستا بېهوشۍ ته رسي نو روجه وخوره دې وخت کې په رخصت باندې عمل وکړه اوس نور احادیث دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موږ په سفر روانو صحابه کرام فرمایي څوک روجه او روجۍ نیولې وه څوک بوزه او روجۍ نه ونیولې نو وایي موږ یو بل ته او یا رسول الله سلم روجه نیونکو ته دا نه دي ویلي چې تاسو بد وکړو او روجه خوړونکو ته هم دا نه دي ویلي چې تاسو بد وکړو نو پته ولګېده چې په سفر کې سفر ستا اسان او روجه دي ونیوله نو روجه در نه قبلیږي اجر او ثواب پې درته میلاویږي خو که بیا هم چا روجه وخوړله اگر چې سفر آسان ولی نه دی د الله د رخصت نه فایده واغسته څوک ورته نشي ویلی چې تا ظلم وکړه تا زیاتې وکړه تا د ګناه کار وکړه ولې د الله جل شانه د رخصت نه پیدا اخیستې ده د الله جل شانه دین دی او الله جل شانه په خپل دین باندې ښه پوهېږي اجازت یې ورکړې دغه مسلمان د الله د اجازت نه پیدا واغسته زما ستا ورپورې هېڅ کار نشته یو ذره ګناهګار نه دی